السلام علیکم عزتمنو زمونږ نننۍ ویډیو د نیلم ګل او د مراد په باره کې ده. نیلم ګل چې دا نو مراد ته وایي چې زه خوشحاله یم تا سره خو ته دا دویم او ته ما ځان سره یعنې قبوله کړه ځکه چې زما بغیر د تا نه زندګي نه تېرېږي. خو عزتمنو ته ویډیو مکمل وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې هر څه نه مخکې زه ته دا یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل دسه سبسکرایب کړئ چې ورسره د ډالۍ نشان ووه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو د مراد د نیلم ګل چې دی نو مراد ته یې ټلیفون وکړو او ورته یې واضح یې کړله چې ته زما د زړه نه خوښ او زه غواړم چې تا سره خپله زندګي ټوله تېره کړم او ته ما ځان سره یعنې قبول کړه ته ما ځان سره قبول کړه او زما قبول هغو ته یوه ښځه وکړه دوه نورې خو م وکړه زما څه اعتراض درته نشته دی ځکه چې ټوله دنیا باندې دغه پروپاګنډۍ کوي چې نیلم ګل به اوس بل خاوند پسې ګرځي او مراد ورته طلاق هم نه ورکوي او نه مراد بل ته پرېږدي نه ته ما سره یعنې زندګي کول غواړې خو زه غواړم چې یعنې زه تا سره خپله زندګي ښه په خوشحالۍ باندې تېره کړم. عزتمنو چې کله دوی دا خبرې وکړلې نو د دغې نه بعد به نیلم ګل ډېره خوشحاله شوه او د مراد ټولې خبرې به یې وویلې ویلې چې مراد ویلې صحیح ده زه یو څو ورځې دې چینۍ سره تېروم نو زه غواړم چې تا بېرته خپل کور ته ځان سره راولم او دا یې مت ویلې چې تا له به زه بېل کور واخلم او دې ته به بېل کور وي ځکه چې دواړه بنې په یو کور کې وي نو ما ته پته ده چې دا به تاسو بې خپلو کې جنګ جګړې کوئ او زه نه غواړم چې په یو کور کې دوه بنې وساتم او یا دوه بنې کور کې ساتل لکه دوه لوښي چې وجنګوي. او عزتمنو شاید چې نیلم ګل او مراد دواړه خپلو کې بېرته صحیح شي او دواړه به خپلو کې یو بل سره میله خپل کور خپلو کې ساز کړي. دا و زموږ نننۍ معلومات د نوي معلومات دپاره چې زموږ همدا چینل دسره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.